حدیث کې دا راځي چې د زنانه مثال دغه دی دا چې سیده کې ډېره په طریقه زور ورنه کېږي دا به څه شي ماته به شي خو چې ماته شو کار به راته ښه وران شي د زنانه مکر د زنانه چل الله دې موږ ساتي سورة یوسف کې به تاسو بیا واورئ چې زنانو څنګه چل وکړو نو دا یو نیم راشي خرش پرش کړس دې وباسو یو کار پوره تباه کړي زه د بریتو به لاس ښځه دې ښځو ته ګورئ چې ورانی شي که نه غټ نه غټ سړی ورته نه شي ټینګېدی چې ښځه کله ورانه شوه که او خپل مکرونه یې شروع کړو نو غټ نه غټ سړی ورته نه شي ټینګېدی دا خبره رسول سلم کړې ده وایي زنانه د غټ هوښیار سړي دماغ چې د هغه ختموي د جرګو سړی به د قوم مشر به کور ته چې راشي چې دا ښځه ورته دوه خبرې وکړي بنګ بنګ ورته وکړي بس دی بیا دقه وکړمه چې دا ښځه وایي ته ورته وایه لږ سوچ وکړه حاجي صاحب لږ سوچ وکړه سوچ پکې څه شی دی سوچ پکې څه شی دی ما ته ویلی شوي دي څه دي دا غټ سړی چې د دې ښځې سره په دې تولۍ کې څملي د شپې په کټ کې ورته دا ووایي خبره سهار چې دی راپاڅي سترګې یې د سري بیا نه پلار نه د مور نه د رونو نه د خویندو نه د بچو هلته دنې نو دا ډېر شوی نو بیا بعض ښځې داسې راکمې چې مؤمنې سادهګانې ورته کړي دوی خپله خبره وکړي داسې بس ساده غونته کړي یو د خاوند خوښه یې که مني او که نه یې مني خو چې کومه مکاره ښځه دا به دا خبره داسې تاو کړي او راتاو به یې کړي یو دوه اوښکې به پکې تویې کړي او تا ته به داسې ووایي چې لکه ما خو ستا دپاره ګزاره کوله او هغه ما سره دا ظلمونه وشو د هغې سره به درې اوښکې نورې تویې کړي نه ستا عقل بالکل ختم شي به ته بهر ته راوځې دومره تا راډک کړي دومره ته که ته ډېرې را دغه کړې نو داسې ظالمان پکې هم شي چې د پلار باندې به د مور ګزار کوي هلته دوه اوښکې پرېږدي که نه بیا په دې جنګ کې به تا ته دا ووایي راځه او ښه به په ژړا شي زما قسمت وي دغه ته دې راځه تا ښه را ګرم کړي د دې ښځو ناشنا چلونه یې ناشنا وي یو کسو بعضو کتابونو کې دا خبر راځي وي هغه دا خبر په ځان لازم کړې وه چې زه به د ښځو د دې مکر او د چلونو په باره کې کتاب لیکمه او د هغه وخته پورې به زه واده نه کومه چې څو پورې ما دا کتاب نه پوره کړی او ګرځېدو بس روانو چې ته په سفر باندې چې دا مکر او دغه د قیسې میسې راجمع کولې د زنانو په یوه کلي باندې تېر شوی دی هلته دغه کې مشر و او شړه علاقه وه ټول نو هغه ورته چېرته روانې وي داسې تلم په سفر باندې دلته شپه وکړه به ذکر پخوا داسې د علاقو د مشران چې وو د باچایان د دوی به دربار کوله و بیټک و مجلس و دا خلک به ورته تلو راتلو نو دې کې امکان سولت بیا د باچا صاحب او دغه علاقې د مشر د ښځې سره ملاقات وشو هغه یې هم ولیده هغه هم راووته مېلمانه ولیدو دته یې ته څه کوې دې طرف باندې وایي جي بس موږ دغه اراده کړې دعاګانې کوه وایي څه اراده دې کړې ده وایي دې ښځو دا دوکې او دا مکر او دا شینه مینه راجمع کوم نو د هغه وخته پورې زه واده هم نه کوم نو ته راته دعاګانې کوه ښه خبره الله دې به کامیاب کړه سحر له بیا څه کار د ده پېښ شوی د کور کې چې ورغلی هلته د هغه ښځه مو د مشر ده خبرې اترې ورسره کړي دي کړي بیا ورته دعوت ورکړی دی د فحاشۍ دعوت یې ور ورکړی ورته وایي چې ته به داسې کار وکړي چې پلاني ټایم له به راشي او څوک به نه زما خاوند به هم نه وي صحیح ده پلاني ټایم له سړی چې ګورې دروازې سره ولاړ دی راغی چې دا خو مزي دي اوس ګوره د دماغ یې ولې دومره بند کړو دومره چې یو خو دې کتاب لیکي د څه مبارک کې د زنانه مکر او دې ته سوچ نشته دویمه د سړي د سره څومره ښه وکړو تا ته وایي شپه وکړه پاتې شه دې ټیم کې سفر مه کوه د هغې جزا دا شوه دی د هغه دماغ بند کړو درېیمه دی د ذهن نه ووتو چې دا د یو قبیلې د یو قوم مشر دی که دا راباندې راغلی سرمر رانه وباسي دا هر څه تیر شو ورغی په دروازه چې څنګه دی ورغی ښځې وربند کړو ورته ویې ښه ما سره زنا کوې راوغواړه خپل خاوند راوغواړم خپل قوم په سړي رپرپی راغی او مرګ بس ځکه چې دا د مرګ خبره ده چې دا غټ خلک د باندې خبر شو ته یوازې وي څوک د سره نشته راوغواړم خپل خاوند بدتمیزه وي ته دلته راغلی ما ته لاس اچې هغه وایي نه زما خو دغه مقصد نه و دا ښځې ورته خبره دا ده
چې دا مکر چې کوم تا ولیدو دا دوکه د اخرني ولیکه په خپل کتاب کې او زه خپل واده کوه هسې به ځان تباه کړي دا راجبه کېږي نه دا در ما یو مثال درکړو چې ته هم نه پوهېږي ته هم نه پوهېږي او زه ورته چغه ووامه او دا خلک راووړم په تا کې به څه پاتې شي څه په طریقه هغه ځان را خلاص کړو زما نور توبه نور دا کتاب ختم دی اوس دې ځینې مې وباسي به یې نه کوم نو د زنانه مکر الله دې موږ ساتي دا داسې مکر دی چې إن كيدكن عظيم الله سبحانه وتعالى فرعون شلت سوى ده وما كيد فرعون إلا في تباب إن كيد الشيطان كان ضعيف ده الشيطان شلت ده كم زور ده زنا إن كيدكن عظيم استاسو تشلي رغت أغيت عظيم وين زنا نبغى جالك تشوي ختي كان دي كسر بخو عقل ولي كاربري